المقدس یا بیت المقدس دې طرف ته موږ کړو. درې واړه قولونه په الفاظو کې دي. بیت المقدس زید راجح قول دی، بیت المقدس او بیت المقدس ورته وایي. راجح قول کې بیت المقدس دی، هغه طرف ته موږ کړو. مخکې تمهید تیر شوی د پاره تحویل قبله، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. هلته تمهید شو چې کوم طرف ته مخ کوئ هلته بس الله دا موجود دی په حیثیت د ذات سره او په حیثیت د علم سره. نو دا آیاتونه چې دي یو سل دوه څلوېښت د دې نه وروسته چې دا رکوع قرآن په دې باندې لګېدلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د مخکې نه خبرداری ورکړه، د قبلې د بدلېدلو نه مخکې یهود او منافقان، یهودیان خصوصا دی به په تا باندې اعتراض کوي چې د زمونږ د قبلې نه دا ولې ورکړو، بېرته واپس څه وجې واړه او ولې واوښتو، راوښتې ولې او بېرته واوښتو ولې کعبې طرف ته. مشهوره دا ده احادیثو صحیحو کې دا وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام خپل میلان چې و هغه کعبې طرف ته منځ خپل زړه یې نشي وکړلی چې زه دې کعبې ته منځ خو چونکې د الله امر او د الله امر چې هغه یو طرف ته شي بل طرف ته خپل خواهش شي، نو خپل خواهش باندې نبي منځه نه کړي چې ته دې په خپل خواهش وچلې، نه د الله په امر وچلې. نو د نبي او داسې نبي چې هغه سردار دو جهان دی صلی الله علیه وسلم، د هغه په خواهش باندې الله په ذات په خواهش باندې نه پرېږدي چې ستا زړه خو غواړي چې ته کعبې ته لمونځ، خو زما امر دا دی چې ته به بیت المقدس ته لمونځ کوې، نو 19 یا 18 میاشتې بعد ته لمونځ کوې بیا به په مانځه کې دننه په اول زمانه کې آخوا دېخوا کتل پورته کتل یا جایز دی. نبی علیه السلام به همیشه پورته مخ کاوه چې کله به جبریل راځي علیه السلام چې ما ته بېرته حکم کوي چې واپس واوړه بیت الله طرف ته. په دې کې ډېر وخت بعد الله پاک د یهودیانو هغه کیسې هم راوستې، یهودیانو اعتراضات او یهودیانو د بېرته جوابونه په دې آیاتونو کې راغله، او بیا الله پاک نبی علیه السلام ته ډېر وخت بعد حکم وکړو چې بېرته اوس کعبې طرف ته مخ کړه. کعبې ته چې کوم مخ کېدلو په کومه زمانه کې مسجد کې اولنې مونږ چې نبی علیه السلام کوو هغه اوس هم شته دی، مسجد القبلتین ورته وایي، د دوو قبلو والا مسجد. یو طرف ته کعبې طرف ته یو محراب جوړ دی، یو بیت المقدس طرف ته جوړ دی. حاجیانو حضراتو لیدلي دي هغه بیت قبلتین مسجد، اکثر 2 رکعته نفل هم پکې کېږي. هلته بیا حکم وشو واپس راغی. خو دې کې دا حکمت یوازې نه دی چې نبی علیه السلام بیت المقدس نه بیت الله ته واوښتو او د یهودو اعتراضات وشو د هغې جوابات نه، دې دپاره الله دا آیتونه نه نازل کړي. د هغې فواید دي علما یې ذکر کوي، هغه فواید به د ترجمې نه رسول. سیقول السفهاء زرد چې وبوي کم عقلان من الناس د خلقونه یهود قمقل هغې ته قمقل ویل د الله په نس قمقل. اتمه شبهه ده دا د یهودیانو په تحویل قبله باندې. دا شبهه دا وه چې تا زمونږ د قبلې خلاف ولې وکړو، نبی علیه السلام ته وایي د هغې جواب اعتراض یې دا دی ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم څه شي واړول دې مؤمنانو لران قبلتهم د قبلې هغې د دیونه التي هغې نه كانوا عليها چې دوی په هغې باندې 1419 میاشتې چې مونځ یې وکړو د دې قبلې نه دې څه شي واړه ولې واړو. یا ما ولاهم ما مبتدا، ما ولاهم معنا أي شيء ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، څه شي واړول دیو د خپلې قبلې هغې نه چې دیو په هغې باندې. قل دای جواب دی الله نبی علیہ السلام ته وی تور ته وایا چې لله المشرق والمغرب، خاص الله لرا
اختیار دې د مشرق او د مغرب خاص د الله په واک کې دي مشرق او مغرب دواړه دې ته الزامي جواب دا الزامي جواب چې بس د الله مشرق دی او د الله مغرب دی ستا په کې ته کار شته چې کوم طرف ته اړی د الله کار دې ته الزامي جواب او اخا تخفیفي جواب یهدی من یشاء الى صراط مستقیم الله هدایت کوي چاله چې وغواړي سیده لارې طرف ته په طرف ته اړای کړي چې سیده لار کوي وکذالک جعلناکم امه وسطا څنګه چې الله تاسو متوسط تاسو نبی متوسط ګرځول چې د ارچا د زړه د تعلیف لپاره د يهوديانو د زړه د راټولولو لپاره او د هغه سره د محبت جوړولو لپاره د هغه طرف ته مخ ته د هغه کعبه طرف ته د هغه قبله طرف ته چې دا غي زوم اسلام طرف ته راوړي دغه چې الله او استاسو امت هم تاسو چې کوم امت جوړ شي او استاسو امت هم وسط امت او درمیانه امت او بهترین امت جوړ شي وکذالک هم دا رنګه جعلناکم ګرځولي وي تاسو الله پاک امتن ایوډلا وسطن درمیانه وسطن درمیانه وسطن معنا عدل د عدل والا او د انصاف والا ولی ګرځولي ویل تکونو شهداء علی الناس د لپاره چې شي تاسو ګواهان په خلکو ويكون الرسول علیکم شهیدا او شي پیغمبر په تاسو باندې گواه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا خبر ځان خبره د شهیدن پوریس ځان خبره ده د امت د جوړې مبارک چې امت الله تعالی جوړ کړ وکذالک دارنګ جعلناکم امه وسطا من ګرځولي وي تاسو یو امت درمیانه روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د قیامت ورځ باندې د اول او د اخر ټول خلک راځي مکه په یو ځای د قیامت په میدان بیا به کافرانو ته وایي چې کوم مخکنی تیر شي چې عالم یاتکم نذیر تاسو تصیرون کې دا راغله او کنه پیغمبر هغه په انکار کوي چې نه نه دی راغلی یو پیغمبر هم نه دی راغلی ما جانا من بشیر ولا نذیر نو بیا الله پاک د نبیانو ته